مثلا تر هغه نه تاسو وکا ورته تاسو په منځ کې درود شریف وایي دا څه حکم لري وي سنت دی چالي کلی تا تر فقه د ټولو کتابونو حواله درکې موصل القدوري شامی هدايه فلا ټولو حواله درکې او تور نه تاسو ورته په جنازه کې کوم درود شریف وایي صحیح حیثیت لري څه حکم لري او یاره سنت دی چالي کلی د فقه د ټولو کتابونو حواله درکې امام اعظم ابو حنیفه مولانا هم در تخلیج دغه مذهب دی لیکن تر دنه تاسو وکا ورته د اذان مخکې وروسته چې کوم درود شریف دا څه حکم لري خاموش د فقه کم کتاب لیکل دی یو نشته په هغه ځکه هغه ګمراه شوی چرته چې فقه حنفي پرېښې ده فقه پرېښې ده اول دا مسئله پیجندل پکار دی د اذان نه مخکې او د اذان نه وروسته درود او سلام ویل دا یو جایز یو درست یو مستحسن او مستحب عمل دی خود اذان نه مخکې درود او سلام او د اذان نه وروسته درود او سلام ویل مونږه له سنتو باندې دا یو الزام دی چې دی د اذان دا حصہ غني درود او سلام د اذان نه مخکې او وروسته مونږه د اذان حصہ نه غنو دا په مونږ باندې څه دی الزام دی اذان نه مخکې او وروسته درود او سلام ویل څه دی دا یو مستحب عمل دی خدا په مونږ باندې د معاندین او مخالفین طرف نه یو الزام دی رضوان استاد چې دا اهل سنت احناف او بریلیان اذان نه مخکې درود او سلام د اذان حصہ غني مونږ وایو د اذان نه مخکې درود او سلام طریقه دا ده چې کله ته حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام وایي نو د اذان او د درود او سلام ترمنځ فصل راولا سکوت اختیار کا ول درود وایا بیا لګه سکتاو کا لګ صبر کا لګه دماو کا داغینه پس بیا بعد کې بیا اذان شروع کا نو د اذان حصے نه غنو نه چاله د دې خبره تربیت ورکو چې تاسو اذان او درود او سلام یو بل سره متصل وای نه درود او سلام بعد کې بیا اذان شروع کا او د دې وجنا د دې مغالطه د وجنا بیا زمون علماء اهل سنت لیکلي لکه تاج الشریعه والا فتاوا تاج الشریعه والا لیکلي چې د اذان نه مخکې درود او سلام وای نو بهتر دادا چې بغیر د لاوډ سپیکر نه ویلی شي بهتر دادا چې د ځان سره په مزه باندې درود او سلام وې او بیا اذان شروع کی او ځکه جلاء الافهام کې د ابن جوزی د په 261 صفحه باندې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړی دی 261 نمبر جلاء الافهام حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی هر هغه نیک کار هر هغه خکار چې هغه د الله جل جلاله د حمد او د حضور علیه صلوات و سلام د درود پاک نه بغیر شروع شي د الله د حمد نه او د درود پاک نه بغیر شروع شي نو هغه کار کې برکت هم ني او هغه کار ناقص هم وي نو اذان خکار دی کنه دی اذان خکار دی نو چې خکار دی پکار د چې د رسول الله مبارک د درود او سلام نه شروع شي رب ذوالجلال سورۃ احزاب کی باری تعالی فرمائی آیات نمبر 65 کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دی آیات کی رب ذوالجلال خپلو بندگانو تا مومنانو مسلمانانو تا په نبی علیہ السلام باندې د درود او سلام حکم کوي خدا حکم څه دی منصف استاد دا مطلق عن الوقت حکم چې دی دا مطلق عن الوقت دی یو خاص زمانی ذکر پکې نشتا دا یو خاص وقت ذکر پکې نشتا بلکې دا مطلق عن الوقت دی کلم چې تا ته وخت او مکمل اویږي تو حضور مبارک باندې سوایا درود او سلام وایا دغه رنګه زمونږ د احناف په اصول فقه کې یو قانون او قاعده ده
چې مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق مقید کې بنا مطلق نو دا آیات چم دی دا مطلق عن الوقت ته یو خاص وقت یو خاص زمانی پر به نه مقید کې نو دا اذان نه مخ کې دا اذان نه رستو دا د مطلق افراد دي کنه دي دا د مطلق افراد دي کنه نو ته مخکم حضور مبارک باندې درود او سلام ویل شي او رستم سه درود او سلام ویل شي او دغه سلسله کې د اذان نه بعد درود او سلام ویلو کې د چا اختلاف دي سلسله کې سنن ابي داود کتاب الصلاة باب ما يقول اذا سمعتم المؤذن مستقل باب لګول جلد اول او صفحه نمبر 84 روایت دا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص تے عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن کله چې تاسو د مؤذن اذان ووره فقولوا مثل ما يقول مؤذن چې کوم کلمات وای تاسو ورپسې هغه کلمات وای ثم صلوا علی بیا حضور مبارک سوی ثم صلوا علی بیا ما باندې درود او سلام د دې حدیث نه بالکل دا واضح شوا چې د اذان نه بعد درود او سلام ویل دا د حضور مبارک حکم دی او د حکم کم از کم هغه کم درجه سره د استحباب ده نو مونږه موږ د درود او سلام د اذان نه مخکې مستحب دي او رستم سری مستحب دي او دغه رنګه اذان نه مخکې درود و سلام ویلو بارکه فتاوی فریدیہ د مفتی فرید سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 د خپل فتاوی فریدیہ کې لیکلي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې درود و سلام د اذان نه مخکې ویلو کې څه حرج نشته دی دغه رنګ دویم نمبر فتاوی فریدیہ جلد اول صفحہ نمبر 312 باندې د لیکلي چې د اذان نه مخکې درود او سلام ویلو کې څه حرج نشته دی دغه رنګه دریم نمبر القول البدیع د علامه سخاوی علیه رحمت دم لیکلي چې درود او سلام د اذان نه مخکې ویل دا جایز دی دغه رنګ سلورم نمبر حواله پدې باندې دیار هارونی اچ مناظر یادېږي هر یو باطل د پارا شمشیر ہے در یادېږي